السلام علیکم ملګرو. په سایفر کیس کې نن په عمران خان باندې فرد جرم عاید نشو. نن په سایفر کیس کې په اډیاله جیل کې عدالت لګیدل او چې یو ډیر اهم سماعت وجي خو د جج دا کوشش چې عمران خان ته نن فرد جرم عاید کی په عمران خان او شاه محمود قریشي او زر تر زر غله سخت نه سخته سزا ورکړي. خو بل طرف ته د عمران خان چې کوم وکیلانو هغه یو ډیر زبردست کاروایی کړې ده او جج بیخي اړو ستا سم کړي نه دي او وکیلانو سره عمران خان هم په خپل ډیفنس کې خپل ځان بچاولو د پاله خپل ډیفنس کې مختلف دلایل پیش کړي دي. نن د عمران خان جج سره یو ډیر غټ بحث هم شوی دی چې مخکې کم بحث شو تاسو له معلومه مخکې هم د عمران خان جج سره یو ډیر غټ بحث شوی چې ډیر زیات وایرل شوی هم چې عمران خان جج ته ویلو چې ته په خپل کې دي نو ته مال سه ازادي راکې ته په خپل آزاد نه نو ته مال سه ازادي راکې. نن یو ځل بیا عمران خان جج سره سم مکالمه شوی ده چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم نن چې په کم کیس شوی دی په عمران خان باندې فرد جرم ولی عاید نشو په کوم خبرو باندې عاید نشو مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نن کیس کې څلور پنځه ډیر اهم خبرې شوې دي چې عمران خان څنګه مطلب خپل وکیلانو او عمران خان څنګه جج خاموشه کړی دی په دې ویډیو کې مکمل معلومات تاسو سره شریک کیږي. ټول نړم خو د نقول مسله وجي نقول چې کم عمران خان نقول په هغه باندې سګنیچر نه شوی عمران خان چې کم کیس او سایفر کیس دا غي نقول د عمران خان وکیلانو ته نو ملو شوی جنو په دې وجه باندې چې کله نقول ملو شو په هغه باندې عمران خان سګنیچر کې د عمران خان وکیلان په سګنیچر کې نو هغه نه چو دروازه پس بیا په ملزم باندې یا په مجرم باندې فرد جرم عاید کیږي. نن خو یو غټه وجه دا و چې هغه نقول عمران خان ته یا د عمران خان وکیلانو ته نو ملو شوی نو په دې وجه باندې هم نن د سایفر کیس چې کم فرد جرم په عمران خان باندې عاید نشو. اډیاله جیل کې چې کم عدالت لګیدل نو په عدالت کې دننه عمران خان په یو وړه غونته پنجره کې بند کړو. جیل نه څنګه مطلب سیخونه ول لګیدلی وینو دغه رنګ شاه محمود قریشي او عمران خان په جیل کې بندو او په جیل کې دننه هغه خپل ډیفنس کولوجي نو په هغه باندې د عمران خان وکیلانو احتجاج غونډه هم کې عمران خان هم جج له خبرو کې چې دا مطلب څنګه عدالت له نو جج د عمران خان او منل جج او چې اوس خیر د گزارو کوي او راتلون کې چې کم سماعت یې غي د لپاره به غټ کمرې ارینجمنت وکم نو بیا باغه حق لو مطلب چې کم سماعت او بیا دې طریقې باندې نه کیږي نو په دې جج چې عمران خان ته وی چې نن تاسو گزارو کوي. دوی مغه خبره د عمران خان وکیلانو داوکا جج لوي چې جج صاحب د مقدمه سره سایفر ولی نشته سایفر تاسو سکړو لکه مطلب په عمران خان باندې دا مقدمه چې عمران خان په سایفر کې رد او بدل کړی دی جی. نو د عمران خان وکیلانو جج ته وی چې جج صاحب دې سره تاسو سایفر ولې نه سټیپل کړی ځکه تاسو وایي چې عمران خان سایفر کې رد او بدل کړی دی بیا موږ د څنګه پته لګي چې سایفر کې رد او بدل شوی دی. اصل خو خبره دار چې دې سره تاسو د مقدمه سره تاسو اوریجنل سایفر هم سټیپل کړی وي او هغه سایفر مو سره هم سټیپل کړی وي چې کم کې عمران خان چینجز کړی دي نو علاوه پته لګیدا چې عمران خان کم ځای کې رد او بدل کړی دی عمران خان کم ځای کې چینجز کړی دي نو دې ځای کې د عمران خان مخالفین وکیلان هم گیر شو چې اوس په عمران خان مخالفین وکیلان دی بوس اوریجنل سایفر کم زینه راوړل لکه مطلب د مقدمه چې کم کاغذونه دي چې په عمران خان کوم مقدمه جوړ د نوای کې دا یو پوینټ هم د چې عمران خان سایفر کې رد او بدل کړی دی نو په کار د عمران خان وکیلان ولوي چې په کار خدا وجه د سایفر سره د مقدمه کاغذونو سره تاسو سایفر هم سټیپل کړی چې مطلب دا اوریجنل سایفر د عمران خان چې کم چینجز کړی دا هغه چینجز دي لکه موږ له چې هم پته لګیدل چې په هغه بیا موږ دلایل پیش کړی وي چې عمران خان کم ځای کې چینجز کړی او په څه وجه کړی دي لکه مطلب چینجز مینجز خو پکې نه دي شوی خو د عمران خان وکیلان ولوي چې تاسو دا داوا کوي چې چینجز پکې شوی دي نو موږ له اوریجنل مخه او چې کم کې عمران خان چینجز کړی هغه مخه یو د مقدمه سره سټیپل کوي چې موږ له پته لګي چې عمران خان کم ځای کې چینجز کړی دي کم ځای کې نه دي کړی نو دا پکې هم د عمران خان وکیلانو یو غټ پوینټ رانیول او بل دریم چې کم غټ پوینټ رانیول هغه دار چې د 166 تحت کم بیان حواله سره د عمران خان چې کم وکیلانو ایدوي چې کم گواهان د عمران خان خلاف گواہی ورکړي ده نو آیا هغه گواہی به تاسو قبلوي ځکه عمران خان غیر موجودګۍ کې دغه گواهان چې کوم د 164 ته د خپل ریکارډ بیان کړی دی دا د عمران خان غیر موجودګۍ کې بیان شوی دی نو دا د عمران خان په مخ کې دا گواهان راشي او دغه خپل ریکارډ دی بیان کې چې عمران خان هغه خپل مطلب ډیفنس کې سو یا موږ هم د عمران خان ډیفنس کې سناسو خو پېښ وکنه څنګه تاسو گواهان تلس گواهان دی دیرش گواهان دی تاسو دغه ریکارډ قلم بند کړی دی مطلب ریکارډ کړی مو د موږ خبر نیونه عمران خان خبر دی یو پکې دا پوینټ هم د عمران خان وکیلانو
روچت کړی دی. بل عمران خان نن چې کوم بحث کړی جج لیخه صفوي چې زه غواړم چې زماره ټرایلز په اوپن عدالت کې وشي او ان کیمرا دی وشي ټوله دنیا وګوري چې دا کوم ټرایلز روان دي ما سره سکیږي تاسو څه کوي چې مطلب ټوله دنیا خبر شي. عمران خان جج لیخه صفوي چې زماره ټرایلز په اوپن عدالت کې وکاو ان کیمرا یو کا په کیمرا باندې وکړه چې ټول خلک وګوري چې عمران خان په څه وجه جیل کې بند دی. په دې باندې ډېر لانګ بحث عمران خان جج سره کړی نو دا اپډیټس په دې وجه باندې نن عمران خان ته مطلب د سایفر چې کوم مقدمه روانه ده په عمران خان په هغه کې فرد جرم په خان باندې او په شاه محمود قریشي باندې عید نشو دغه درې غټي وجه تاسو له موخولږي چې په دې درې غټو وجو باندې د عمران خان وکیلانو ډېر کافي بحث کړی دی او چې عمران خان کم مخالفین وکیلانو هغه چپ کړی دي سره د جج. د اپډیټس ډېر زیاته مننه جی. والسلام.